او ډیزلي بې غیرته خپلې خبرې نه وتښتېدو. دغه به په سټیج باندې به دا ډله ودرېده دا سانډه وی عمران خان کو امریکا کی سازش نے نہیں وی پزلانڈو کی سازش نے اتاره. اوس بې غیرته وایي چې زه د عدم اعتماد پاک کې نه وم. تاسو د امریکي غلامان یې و بې غیرته انسانه. تا خو د پښتونخوا سودا کړې وه. تا وایي چې خیر دی په پښتونخوا دې ډرون کېږي خو چې زما جیب ته څه راځي دا 14 میاشتې پکې تاسو څه کول څخه ورکول پکې د حکومت کې چې 14 میاشتې ناست وای نو څه کولو. او بې غیرته مخلوقه ستاسو په پټکي کې زه دغه کمه چې بار ملک ته ځئ نو پټکی وباسئ. یو دا څنګه تاسو مسلمانان یې یو څنګه تاسو وایي زمونږ د لاندې دوره علما کار کوي په لکونو باندې ستاسو د لاندې به یي. موږ ته پته ده چې ستاسو د لاندې علما څنګه کار کوي. بې غیرته مخلوقه په خدای پاک یقین وکړه چې په خانه کعبه کې دا ډیزلي مخ کی کنه او جمع ورکی قسم دی که ورپسې جمع وکړه دی د لاسه زمونږ پاک اسلام پاک دین بدنام شو. د دې ډیزلیانو د لاسه بې غیرته د لاسه مسلمان په سالمه دنیا کې بدنام شو. د اسلام نه د خلکو نفرت پیدا کیږي. ته ماته یو داسې غیر مذهب وښایه چې د پزلانډو یا د دې بچو بې غیرتو دا غټې خېټې کړي غټې کونې کړي بار ملکونو کې چاکارې وای. ته ماته وښایه چې دی یو کس مسلمان کړی دی. دی صرف انتشار پیلاوي او په پاکستان کې صرف پیسو ګټلو ته ناست دي. د دی د تنو باندې د نالتي و په ډیزلیانو په سپورټرو د نالتي بې غیرته مخلوق او سپورټر اوس خو هغه وتښتېدو. هغه ووایي چې زه د عدم اعتماد پات کې نوم او تاسو خو به وي چې دا ډیزلي راکوز کوي. ډیزلي طریقو ډیزلي د عمران خان د خپو خارې نه دی خو دا امریکا ستاسو پلار چې کم دی ته دوا کوئ ډالرې ورئ سټیبلیشمنټ او 14 پاټۍ یو ځای شوي نو خان صاحب راکوز کو. خان صاحب په جیل کې دی خو هار نه مني انشاءالله. او دا خان به روزي که خیر په سالم پاکستان به د عمران خان حکومتي او بې غیرته مخلوقه تاسو ته پکې بیا ارزان پټرول او وړه او غوړي ملاویږي او ښه په مړه خېټه خوري. خو مړه چې کم مخلوق په مدرسو کې د خدای په کورونو کې زناګانې کوي نو دی نه موږ څه تمه وساتو.